मुसलमानों बसीरत पे सिलसिला के बातों में हिजरी वाक़यात सराया बयानी दिल आतम काल हिजरत बानी रमज़ान बमेश की मक्का मुकर्रमा हम फतह शुआ और दा अजीम फतह देता सीरत निगार الفتح الأعظم لوی فتح ځکه چې هغه ځای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولد مبارک جای ولادت او د هغې وړوکوالی ځواني په هغه ځای کې تېره شوې وه او بیا صرف او صرف د الله جل شانه سره د دشمنۍ په سلسله کې مشرکین د هغه ځای نه ایستې وو او مدینې منورې ته هجرت وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل جانثار صحابه کرام چې هغوی خپل اولاد خپلې ښځې خپل کورونه خپل جیداد دا هر څه صرف او صرف د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره د هغوی د حفاظت په لړ کې د هغوی د ناموس د خاطره دا هر څه قربان کړي او دا ملګري هم چې دوی ته مهاجرین وي او د دوی سره دویمه ټپه د صحابه هغه چې هغوی ته انصار وي هغوی په خپل ځای کې د هر قسم مال نه جیداد نه ودانګل او هر قسم قرباني ورکه تر دې چې په خپل کور کې او په خپلو باغاتو کې په مالونو کې ځان سره د مهاجرین شریک کړل اس بیسه او دې پورې د دوی سره د قربانیو اظهار وکړو چې د چا دوه بیبیانې وي نو چې یو زه تا ته پرېږدمه چې کومه ستا خوښوي ته به نکاح وتړه دومره غټه قرباني یعنی خپل جان خپل مال او اولاد چې څومره محبوب شوي هغوی ته دې انصارو ویلو چې خبردار که رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا معمولی نقصان او اذیت ورسولو نو ښه بني نو د دې هر څه نه دانګلي دا جانثار صحابه مهاجرین و انصار په دې کې دغه مهاجرین بیا واپس الله جل شانه خپل هغه علاقې ته راوستل او په عزت باندې په سرخرویي باندې په نرتوب باندې چې کوم د دې علاقې مکه مکرمه او هغه فتح شوه د عظیمه فتح وه نو دا په رمضان المبارک 8 هجری کې دا مکه فتح شوی ده 8 هجری رمضان مبارک میں آشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردی فتح مکی سبب سے جوڑ شو دا تمہید ذکر کول دا ضروری دی او چونکہ زمونږ د سیرت دا سلسله چې دې ځنې بیانېږي په دې کې زمونږ د باره چې کوم درسونه دي عبرتونه دي هغه ضروری وي او د سلسلې د سیرت ابتدا هم په دغه مقاصدو کې ده مقصد دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې هغوی یا صحابه کوم یو کار څنګه کړی آیا په مونږ کې هغه څه شته او که نه که یو سړی وایي چې زه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی یم او زه مسلمان یم او زه محمدي یم آیا په ده کې هغه صفات شته او که نه چې هغه په ځان کې پیدا کړي د دې سبب دا جوړ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته واقع تېره شوي د صلح حدیبیه چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغوی سره صحابه کرام دا یو طرف ته بل طرف ته کافر مشرکین او د دوی په منځ کې یو روغه شي و سوله
چې د هغې خپل شیکونه کاغذ باندې لیکل شي او دا سوله د 10 کالو دپاره شي. په دې کې بنیادي شی هغه دا و چې 10 کاله دپاره به تاسو په موږ باندې حمله نه کوئ، جنگ به نه کوئ، موږ به په تاسو حمله نه کوو. تاسو په موږ نه په امن کې، موږ به تاسو نه په امن کې یو. او که دغه کافر به د مدینې منورې په لار باندې شام ته تلل یا به مدینې ته راتلل نو آزاد راتلی شول، ځکه چې د سولې شرط دا چې یو بل ته به څه وایو نه. مسلمان که به تلو نو هغه به هم آزاد و، او هغه که چا سره به لاړو څه کار به و نو هغه به هم آزاد تلی شو. د مکې مشرکینو به هغه ته څه نه شو ویلی. بل د دې شق دا و چې د قریشو نه علاوه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیله وه، په مکه کې مختلف قبایل پاتې کېدل، او دغه رنګې په مدینه کې هم د عربو کې قبایل په نسبت زمونږ د پښتنو ډیر زیات دي، اوس هم شته مختلف قبایل. هغه زمانه کې ټولې قبیلې وي. نو د دې سولې یو دفعه دا وه چې کوم یو قبیله او کوم یو قوم په دې سوله کې په دې روغه کې د چا سره شریک کیږي نو د هغې سره ملګري جوړېدی شي. مثلا که هغه مشرک وي او کافر وي او هغه وایي چې مونږه په دې روغه کې، په دې معاهده کې، په دې لوس کې، په دې عهد و پیمان کې، په دې سوله کې د مسلمانانو سره یو، نو به د مسلمانانو سره. او که څوک وایي چې مونږ د قریشو سره یو چې هغه کافر وو نو هغه به د قریشو سره. اگر دې ته حلیف وي، حلیف کوم قوم چې هغه به بل سره شو بیا به هغې ته حلیف وي، بیا به د هغې سولې د قاعدې او د دفعې مطابق په هغه حلیف قبیله او قوم باندې حمله کول یا هغې ته نقصان رسول یا د هغې یو سړی قتلول. هغه به همدغسې وه لکه یو سړی چې مسلمان ته قریش نقصان ورسوي، یا که به مسلمان د قریشو یو حلیف ته نقصان رسولو نو هغه به داسې وه لکه چې دوی قریش سره جنګېږي او هغې ته نقصان رسوي. نو دا د سولې خلاف و. مکه مکرمه کې 2 قبیلې پاتې کېدې. یو قبیلې نوم و بنو بکر او د بلې قبیلې نوم و بنو خزاعه. دلته دا خبر عرض کم چې نن سبا که مسلمانانو کې 2 طایفو کې، 2 ډلو کې، 2 قومونو کې په جیدات باندې، په ډیران باندې، په غر باندې جګړه راشي او دغسې روغه کېږي او یو قوم د یو سره ودرېږي تپکې، بل قوم د بل سره ودرېږي، نو دا حرام دي. دا د مسلمانانو لپاره نه ده، ځکه چې مسلمانانو کې دواړو طرف ته د دې تپې کس د هغه تپې والا رور دی، هغه د ده رور دی. انما المؤمنون اخوه. دغه وخت کې دا نه دی پکار چې زه به ده سره ودرېږم ته هغه سره ودرېږم، ته هغه سره ودرېږه نو ودرېږه زه به د ده سره ودرېږم، زه به ستا مقابله کوم. بلکې دې ټیم کې دا پکار دی، الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. یو ثالث مسلمان فرد یا جماعت او ډله یا قوم او خاندان یا مشران هغې ته پکار دی چې دغه وخت کې دا په مال چې د مسلمانانو جګړه ده، یا په غر باندې جګړه ده، یا په درنګ باندې جګړه ده، یا په جیدات باندې جګړه ده، د دې دواړو په منځ کې روغه وکړي. فاصلحوا بین اخویکم، د دوی په منځ کې روغه وکړئ تاسو. دا د الله جل جلاله حکم دی. هغه خو کافرو، مشرکین د مکې قریش کافرو او سره د هغې سره روغه شوي وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بنو خزاعه دی حلیف شل، دا په مکه کې پاتې کېدل، او د قریشو سره بنو بکر حلیف شل، دا هم په مکه کې پاتې کېدل. دا د قبیلو نومونه دي. د قبیلو نوم به د هغې نیکه نوم ته منسوب و. بکر د بنو بکر نیکه و لکه دلته هم داسې وي، او خزاعه د بنو خزاعه نیکه و نو هغې ته بنو خزاعه وي.
نو بنو خزاعه د مسلمانانو سره شو، بنو بکر دا د قریشو سره شو. دا روغه چې وشو نو دی جاهلیت په زمانه کې په خپله کې دشمنیان را روانې وي، د بنو بکر او بنو خزاعه. د هغې وجې نه دی یو طرف ته نه شول، تقسیم شول، بعضې مسلمانانو سره بعضې مشرکینو سره. هغه جګړو نه اوس دی په امن کې شول او هغه جګړو اسباب مختلفو. په هغې کې داسې و چې یو ځل د بنو بکر یو تاجر او سوداګر د بنو خزاعه په لار باندې تېرېدو، نو د بنو خزاعه څه کسان راووتل، هغوی ته یې مخه وواله او هغه سړی قتل کو، د هغه نه مال واغشتو. د جاهلیت په زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې بیا بنو بکر لګیا شو، هغوی چې وي زموږ سړی وجلی شوی دی، هغوی رال د بنو خزاعه سړی قتل کو. بنو خزاعه چې وکتل چې زموږ سړی ووجلو بنو بکر، هغوی لاړل د بنو بکر 3 سرداران یې قتل کړل. دا جنگ د جاهلیت په زمانه کې را روانو. راتلو دلته کې چې کله سوله وشوه، صلح حدیبیه، بس دی د یو بل نه په امن کې شول. بنو بکر به داسې په یو لار تېرېدو، بنو خزاعه یو بل ته به څه نه وي. 10 کاله دپاره دا روغه وشوه چې څنګه د مسلمانانو او د کفار قریشو په منځ کې وه، داسې د دوی هم په خپله کې وه، ځکه چې بنو خزاعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تپه کې ولاړ وو او بنو بکر د قریشو سره. یو ځل داسې چلو شو د دې صلح نه باوجود چې دا جاهلیت د زمانې هغه دشمني د په زړونو کې چې پرته وه، نو بنو بکر خیال وکړو چې مونږ د دوی نه بدله اخلو. نو او د هغې سبب هغه زړه دشمني وه. د شپې وختو د بنو خزاعه څه کسان یو چینه وه، د هغې چینې نه خوا وشا پراتو وضو ارام یې کولو. بنو بکر لاړل د شپې سره د دې معاهدې، هغه کسانو باندې حمله وکړه، څه یې قتل کړل، څه وتښتېدل. چې کوم وتښتېدل نو هغوی خانه کعبه کې پناه واغشته. خانه کعبه د کفارو قریشو په زمانه کې هم د جاهلیت په زمانه کې هم د امن ځای و، هلته به څوک چا نه قتلولو. لیکن دا بنو بکر خزاعه پسې راغلل، ظلم یې دومره وکړو چې په خانه کعبه کې هم دوی پرېنښول، هلته هم ورپسې شو. د هلته نه بدیل ابن ورقا خزاعي په مکه کې پاتې کېدو، غټ سردار د خزاعه، د هغه کور ته ننوتل، هلته هم دوی پرېنښول. او دا قاتلان چې ورپسې لګېدلي نو دوی سره د مکې د مشرانو سردارانو د صفان ابن امیه، اکرمه ابن ابي جهل، سهیل ابن عمر وغیره وغیره، دا مشرانو دغه وخت کې د دوی ورسره شاته لاس د بنو بکر سره چې دوی ووهئ او دوی قتل کړي. وسله یې ورته ورکړي وو، افراد یې ورکړي وو کسان. دا کار د شپې وشو شبخون. دوی دغه وخت کې دا سوچ نو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لوس کړی، حالانکه هغه زمانه کې به کافر هم د خپل لوس خیال ساتلو. چې کله دا کار وکړو، دې کسانو کې بنو خزاعه کې کسان قتل شو. سحر شو نو دوی خپېمانه شول چې دا مونږ څه وکړل. هلته نه د بنو خزاعه یو سړی سردار عمرو بن سالم، دا عمرو ابن سالم مدینه منورې ته روان شو، ځان سره 40 کسان کړل د خپلې قبیلې. دا هغه قبیله چې کوم مړه شوي پکې کسان او والی شوي، دی مدینې ته دې لپاره روان شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکړي چې موږ سره خو داسې وشو. دی چې څنګه روان شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې یو سړی دی ما ته فریاد را روان کړی دی او زه به د هغه مدد کوم. دا الله رسول مخکې نه ورته پته ولګېده. ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها فرمایي چې کله هغوی نږدې شول مدینې ته، څوک ترې نه مخکې نور راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د هغې کرو، حضرت میمونه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، د الله پیغمبر د شپې پاسېدو
او به یې راواغشتې او داسې کولو او چې څه وخت یې چاردام کولو نو دغه وخت کې په خوله دا الفاظو نصرت نصرت لبیک لبیک نصرت نصرت لبیک لبیک. چې فارغ شو کله مبارک نو حضرت میمونه رضی الله عنها ته تپوس کوي چې یا رسول الله تاسو دا الفاظ وی دا مچا سره وی تاسو سره خو څوک ولاړ نو. دلته دا خبر وکم چې بعضې خلک نن سبا دا یاد ساتئ دا هغه وحي و چې د الله رسول ته به الله پاک په خپله اطلاع کوله او دا به د فرښتې په ذریعه وه. دا قرآن کریم چې زما مخې ته پروت دی دا د وحي په ذریعه نازل شوی دی. د دې په یو ټکي کې تبدیلي نشته، نه چا د ځان نه جوړ کړی دی. د دې نه علاوه احادیث او د دین چې څومره احکام دي دا د وحي په ذریعه نازل شوي دي. نن سبا یو سړی یا یو ښځه چې هغه د حیواناتو نه بدتر وي او کله ځان په مسلمانانو کې شماري او دی وایي چې دا قانون دین اسلام په بعضې احکامو کې اوس فرسوده دی، زوړ شوی دی، په دې کې تبدیلی کول غواړي. حالانکه د دین اسلام نه قاعده او ضابطه او اصول د انسان د طرف دی او نه یو جزئی د انسان د طرف. د دې دومره حکم دا مسواک چې دی، مسواک چې تاسو په اودس کې کوئ دا چا ځان نه دی راسته، دا د الله جل شانو د طرف نه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شي. نور خلا پرېده مسواک ځکه کته د مسواک په ځای باندې ټوت پیسټ او برش استعماله نو خوله دې صفا کېږي او استعمال جایز دی. خدا یاد ساته چې کله په برش کې د خنزیر ویښته نه لګېدي دي، بعضې برش داسې چې په هغې کې د خنزیر ویښته استعمالېږي. که د خنزیر ویښته یې پکې نو خنزیر بجمیع اجزائه په ټولو اجزاو سره د هغې استعمال حرام دی، ممنوع دی. ته حرام کې مبتلا یا آغا کریم چې په غاښونو مګې موبایل بند کړي، موبایل بند کړه، یا آغا کریم چې هغه په غاښونو استعمالیږي په هغې کې که چېرته د خنزیر جز استعمال شوی هغه حرام دی استعمالول، ځکه چې خنزیر په جمیع اجزاو سره حرام دی. که چېرې دا شی نی نو بیا د برش استعمال سره تا ته ډاکټر خول استعمالوي جایز دی، لیکن په هغې کې اجر د مسواک نشته. صفایي ده، تنظیف الاسنان، غاښونه پې پاک شي، خوله پې پاکه شي، خو د مسواک هغه اجر و ثواب نشته. د خولې د پاکېدو ثواب دی. د مسواک اجر و ثواب په هماغه لرګي کې دی چې کوم شی رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړی دی. هغې لرګی استعمال کړی دی او هغه داسې چې د هغې برش د هغې ویښته هغه نرم وي چې تا ته وری نه خرابوي، هغې سره مسواک کوه. نو عرض ما دا کولو چې د الله رسول ته چې څومره احکام هغې بیان کړي دي نو هغه د وحي په ذریعه نازل شوي. کومې غیب خبرې چې کړي دي نو هغه ورته الله جل شانه اطلاع ورکړي دي نو کړي دي. د الله رسول ته په خپله د غیب خبرې نه وي معلومې. ډېر واقعات او موقع داسې دي چې په هغې کې به زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ډېر پریشان و. څوک مشورې به یې اخېستې د صحابو نه او دا ځکه چې په خپله به ورته پته نه وه. خو بیا الله جل شانه چې به وحي راواستلو نو فیصله به وشوه. او کوم علم چې الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی بل چاته نه دی ورکړی، اولین و اخرینو کې. دا خبره د تارس که نن سبا یو ښځه په کور کې ناسته هغه وایي ما څخه دا راغلي ما ته دا راغلي، دا راته ځکه وایم چې ما ته ډېر کسان راغلي د دریو دي که د څلورو زنانو رپورټونه راغلي چې هغوی وایي ما څخه فرښتې راځي. زنانه خو ډېر ناقص العقل شی دی، فرښته ما څخه راله او ما ته یې دا ووایي ما ته یې دا ووایي ما ته یې دا ووایي. څوک څنګه ما څخه چې کوم راغلي نو هغې دا دعوه نه کوله چې زه پیغمبر یم یا وحي راغلي، خو فرښته راځي او ما ته دا د وظیفې ښیي. ما ورته دا شیطان دی، فرښته نه ده. کومې وظیفې چې امت ته پکار وي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې ښولي دي، هغې کې اضافې ته ضرورت نشته. لیکن د الله رسول چې کومه وینا وکړي نو هغه د الله د طرف نه هغه 100% درست دی
نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ودس په دوران کې دا فرمایل لبیک لبیک نصرت نصرت. لبیک لبیک معنی دا حاضرم حاضرم او نصرت نصرت معنی دا زه به ستا مدد کوم مدد به دې کوم. نو حضرت میمونه رضی الله عنها د فراغت نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا رسول الله تاسو چا سره خبرې کولې؟ وی چې تا واورېدې؟ وی او وی دا د خزاعه سردار هغه را روان دی او عمر او هغه چې کوم دی نو بنو بکر کې بنو نفاسه قبیلې هغې ته نقصان رسولی دی د مدد دپاره روان دی. نو ما د الفاظ هغه ته ووایي چې زه ستا مدد کوم. څه وخت پس هغه کس چې کوم دی نو هغه راورسېدو. چې راورسېدو عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناستو فریاد یې شروع کو. په سیرت کې د هغه فریاد د اشعارو په شکل کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې ستاسو د مشرانو سره زمونږ د مشرانو زوړ تعلق را روان دی او هغه تعلق په بنیاد باندې مونږ هم تاسو سره یوځای یو او بنو بکر مونږ سره مونږ باندې حمله کړې ده او زمونږ کسان قتل کړي دي. زه مدد دپاره راغلی ما سره مدد وکړه او ته پخپله دې ته تیار شه او ځان سره صحابه که. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو چې دا ټولو بنو بکر کړي دي او کنه بعضې افرادو. وی بنو بکر کې یو خاندان دی بنو نفاسا هغې کړي د هغې وړه قبیله وه پکې په غټه قبیله کې بیا. وی ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا یو تحریر واستولو قریشو ته. هغې تحریر کې دا ولیکل چې دا درې شقونه دي په دې دریو کې یو صورت اختیار کوي. یو دا چې کوم کسان د بنو خزاعه وجلی شوي دي مقتولین د هغې دیت او د هغې خون بها دی ته ورکوي. دا خون بها دا اوس هم شته. یو مسلمان چې بل مسلمان کله خطاً ووجني خطا ګولۍ خطا شوه سړی ته ولګېدو پښتو یې قطعا نه په زړه کې نه اراده وه نه نیت ډېر افسوس کوي چې ما نه دا ولګېدو. دې ته دیت وی 100 اوښان او 1000 دیناره 10,000 درهم دا ورکول دي یا د هغې قیمت چې څومره جوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حکم اوس هم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د دې څومره مقتولین دي د بنو خزاعه د هغې تاسو دیت ورکوئ. که چېرې دا نه کوئ نو بیا دویم شق دا دی چې دا کومې قبیلې چې دا کار کړی دی بنو نفاسه حمله یې کړې ده هغه قبیلې نه تاسو بیل شئ هغې خلافت پرېږدئ د هغې چې تاسو تایید کوئ ملاتړ کوئ ډډې ته شئ دی ځان ته کوئ چې موږ هغې سره وګورو. که چېرې دا نه کوئ نو درېیمه دا چې بیا ستاسو زموږ په منځ کې چې کوم عهد شوی دی کومه سوله شوې ده هغه سوله ماته ده بیا دې ته تیار شي. مشرکینو د کفار قریش ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام ورسېدو هغه زمانه کې به استازی تلو قاصد دا پیغام یوړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام مشرکینو واورېدو. د مشرکینو یو مشر د کفار قریشو دغه وخت کې ووی چې مونږ هرگز د دې مقتولینو دیت نه ورکو دا یې ونه منلو. دویمه دا چې تاسو وایي چې د بنو نفاسه نه لاس اوچت کوي نو مونږ به د هغې ملاتړ برابر کوو. دغه ورانیو شرارت. او دریم شق دا چې تاسو وایي چې دا لوس کوم شوی دی دا بیا مات کوي نو مونږ د دې ماتولو دا مو خوښ دي دا ماتو. چې څنګه یې دی ووی نو قاصد د هلته نه را روان شو چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وړی و. هغه خو رالو مدینې منورې ته اطلاع یې راوړه چې یا رسول الله داسې وکړ نه دا کوي نه دا کوي وایي روغه ماته و. دی چې رستو کله دا مجلس ختم شو
سوچ کولو چې دا مونږ څه وکړو. مشران راغونډ شل، په هغې کې ابو سفیان مو، صفوان ابن امیه، اکرمه ابن ابي جهل ابو جهل زوی، سهیل ابن عمر چې چا دا صلح او روغه کړي وه، دوی سرونه ونیول چې دا خو مونږ خطا وکړه او دا تلل غواړي او دا روغه بیا په خپل حال باندې باقی پاتې کول غواړي. دا نن سبا مشهور ده، وہی سردار جی کرنے کے بعد سوچتا ہے. نن سبا سکھ چې کوم دی نو یو کار کوي د هغې په باره کې مشهوره ده چې کار ته وشي نو بیا سوچ کوي. نو دغسې الله جل شانه کافر قریش ډیر تکړه قوم دی، لیکن چې کله کفر و شرک مبتلای د دنیا غرض او مقصد لیونی کړی په آخرت باندې ایمان نی، نو هوښیار سړی کله کله داسې کارونه وکړي چې هغه د کولو نی. ابو سفیان دا رستو مسلمان شوی، یاد ساتئ ښه، او صفوان ابن امیه رستو مسلمان شوی، او اکرمه ابن ابي جهل رستو مسلمان شوی، او سهیل ابن عمر رستو مسلمان شوی، لیکن دغه وخت کې لا کفر تیرو کې پراتو. ابو سفیان په مشورې سره فورا را روان شو مدینه منورې ته، په دې اراده باندې قوم را واستولو چې لاړ شه او دغه سوله او روغه بیا پخه کو، د دې میاد هغه نور وګد کا، دا مونږ چې خبر لاړو دا خطا دی. ابو سفیان ها د مکې نه را روان شو مدینه منورې ته راورسېدو. نو د ابو سفیان لور ام حبیبه رضی الله عنها چې دا د پیغمبر علیه السلام بیبي وه، تاسو ته پته ده مخکې د دې د نکاح ذکر راغلی و. دا د ابو سفیان لور وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده، مسلمانه ده، د ټولو مسلمانانو مور ده، صحابیه ده، پلاری کافر ده، لوري مسلمانه ده. اول لور څخه رالو، لور وي، ابو سفیان لور کر رالو نیغ. نو ام حبیبه رضی الله عنها خو پلار ته هرکلی اووی، خو بستره و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. په هغې بستره باندې چې کله ابو سفیان د کېناستو کوشش وکړو نو ام حبیبه زر پاسېده، نو هغه بستره یې غونډه کړه لرې کړه. نو ابو سفیان ورته ګوري، ورته وایي بچې دا بستره زما قابله نه و که زه د دې قابل نه یم، دی خو سردار و د مکې، تا چې دا بستره غونډه کا نو دا بستره زما د ناستې قابله نه وه او که زه د دې قابل نه یم. نو ام حبیبه رضی الله عنها ورته وایي چې دا ته د دې د ناستې قابل نه یې، ځکه چې دا بستره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې هغه د الله پیغمبر دی. هغه بستره څه ناشنا ناویاته بستره د ډیر قیمت نه وه چې پکې هیرې جواهرات لګېدلي وو، خو د الله رسول پې ناستې کړو. اشیاء کې برکات راځي د الله د طرف نه، د شخصیاتو په وجه. کاڼې خانه کعبه کې هم لګېدلی د ځمکې د غر، او کاڼې په نورو ځایونو کې هم لګي، لیکن خانه کعبه کې چې کوم کاڼې دی هغې پسې نور کاڼي د دنیا نه رسي، ولې د هغې نسبت خانه کعبې ته شوی. دا جومات ته ساده جومات وي، لیکن د چا د پخې بنګلې نه چې هغې باندې غمي لګېدلي جومات د جونګړې په شکل کې دا ډېر افضل دی، ځکه چې د دې نسبت الله ته دی، دا د الله کور دی، په دې کې د الله عبادت کیږي. نو ام حبیبه رضی الله عنها پلار ته وایي چې ته د دې قابل نه، ځکه چې دا د الله د رسول پیغمبر ده او ته خو کافر او مشرک او نجس یې، او زه خو تا ته ای پلاره حیرانه یم چې ته دومره هوښیار او زیرک او عقلمند سړی او د خپل قوم سردار او مشر، او تر اوسه پورې ته اسلام نه قبلې او ته هغه بوتانو ته سجدې کې چې کوم بوتان نه خبره کولی شي او نه اورېدی شي، نه خبره کولی شي نه اورېدی شي، ته هغې ته سجدې کې او ته الله پرېښی دی. زه خو تا ته حیران یم. ابو سفیان چې دا واورېدل نو هغه د کور نه ووتو، جومات ته لاړو، د لور د خوا نه لاړو. جومات نږدې و، مسجد نبوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې تشریف فرماو. ابو سفیان
لاړو دغه فریاد یوړو چې مونږ راغلی یو او تاسو ته چې کوم پیغام را رسېدلی دی نو د هغې خلاف زه دا ویم چې مونږ دا روغه نه ماتوو او مونږ په دې کې توسیع غواړو چې دا میاد د روغې نور هم اوږد شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب نه ورکولو، خاموش و. ابو سفیان جواب غوښتو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب نه ورکوي. ابو سفیان لاړو ابو بکر صدیق صاحب ته، ځکه چې په امت کې د الله رسول خو د الله رسول دی، هغه خو ټولو کائناتو کې افضل دی، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق دی، او د ده نه به زیات بدبخت او بدقسمته څوک چې هغه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره په زړه کې او په ظاهر دشمنی. دا د دنیا بدترین انسان دی، او داسې خلک شته ستاسو په ګاونډ کې پاتې کیږي. د هغې خلکو نه ځان ساتئ، د هغې مزونه، د هغې روژې، د هغې تلاوتونه، د هغې ذکرونه، د هغې خیراتونه، دا هر څه د شیطان پاروا. هندوستړی خدای ناراضه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وی ابو سفیان چې صاحب زه خو دې دپاره راغلی یم، دا فریاد مې راوړی ته زما په دې کې څه مدد وکړه. هغه ورته وایي زه د الله د رسول نه بغیر بل څه نشم کولی، چې څنګه د هغوی خوښه ده هغسې وکړو، موږ د رسول الله تابع یو. هلته نه لاړو عمر صاحب ته. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه ته فریاد یوړو ابو سفیان. حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي ختمانه ته ما ته دې دپاره راغلی، چونکې مېلمه اوسه به یې ورته ویې نه، وی ته ما ته دې دپاره راغلی، په الله مې دې قسم وي که زه یوازې پاتې شم او ما سره هېڅوک مدد نه کوي نو زه به یوازې ستا دشمني کوم او تا سره به جنګېږم، او ته ما نه په دې سلسله کې مدد غواړې. سخت جواب یې ورکړو رټلی. ابو سفیان بیا لاړو حضرت عثمان رضی الله عنه ته. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته وی چې موږ د رسول الله نه علاوه بل رای زمونږ نی، چې څنګه هغوی وی هغسې. په قوم کې که یو جماعت نن سبا د مسلمانانو یو تحریک یو جماعت کار کول غواړي، کار مشورې په وخت کې رای کې اختلاف راتلی شي، د مشورې نه پس چې څنګه د امیر رای وي، د امیر د رای نه چې بله کوي، دا جماعت کله کار نشي کولی، دی به ناکام وي. که هغه سیاسي سطح باندې وي، که هغه د مدارسو په سطح باندې وي، که هغه هر څنګه چې امیر جوړول ضروري مشر، او د امیر د فیصلې نه پس چې کله فیصله د هغه ماتېږي کامیابي بني. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. د دې سره مشوره کو صحابه سره په یو معامله کې، خو چې کله تا فیصله وکړه قصد او اراده دې په حق فتوکل علی الله، بیا په الله باندې توکل کو کار کو. بعضې ځایونو کې مخکې رایې ورنه کړو چې څنګه فیصله وشي، بیا وایي چې یاره دا کار خو داسې نه و پکار. کور کې که دا کیسه راله کور سمې نه خوري، که اداره کې دا کیسه راله اداره سمې نه خوري، که تحریک کې دا کیسه راله تحریک سمې نه خوري، که مجاهدینو کې دا کیسه راله مجاهدین به سمې نه خوري، کامیابي به نه ظاهري به وي حقیقي به بني. حضرت عثمان ابن عفان وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل مونږ څه نشو کولی. حضرت علی کرم الله وجهه ته لاړو ابو سفیان ورته وی چې علي چې لاړو نو حضرت فاطمه بیبي او حضرت حسن ماشوم بچی مخکې هغه لوبې کولې، اوړېدو راوړېدو درې واړه ناستو. دغه وخت کې د پردې احکام لا نه نازل شي. ابو سفیان بل دا یو خلکو خاندان یو په مکه کې. ابو سفیان حضرت علی رضی الله عنه ته وایي چې دې سلسله کې زما سم مدد وکړه. هغه ورته وایي چې د الله رسول چې خبره وکړي څنګه د هغه نه موږ بله نشو کولی. بیا حضرت فاطمه رضی الله عنها ته وایي، هغه ورته وایي چې زه خو ښځه ذات یم. بیا ورته وایي چې ښه دې خپل بچي ته وایي حسن ته چې دی اعلان وکړي، دی په نیکه ډېر ګران دی، چې دی ووایي چې ما دی ته امن ورکړی دی نو بس بیا به امن وي.
حضرت فاطمه رضی الله عنها ورته وایي چې دا خو ماشوم دی او بل زه درته نشم ویلی ځکه چې زما پلار هغه دا نه غواړي. بیا علي صاحب ته ووایي چې ښه. بیا نورو صحابو ته مختلف افرادو ته تر په آخر کې علي صاحب ته رالو. حضرت علي کرم الله وجهه ته وایي چې ښه ما ته اوس لاره خو وښیه چې زه وکم څه. زه قوم ته چې واپس لاړ شم نو قوم به ما ته څه وایي دا خو به زه وشرمېږم. حضرت علي رضی الله عنه ته وایي چې زه ته یو چل ښیم ته پې سوچ وکړه ستا خوښه ده که کې هم او که نه کې هم که څه فایده درکوي نو ویې که. وایي څه؟ وایي جومات ته لاړ شه او په جومات کې نه زه کوزېږم. حضرت علی کرم الله وجهه ابو سفیان ته وایي چې جومات ته لاړ شه او په جومات کې اعلان وکړه د خلکو په مخ کې چې زه روغه کول غواړم او په دې موده کې توصیه کول غواړم. ابو سفیان لاړو، صحابه کرام هم ناست دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان یې وکړ ای خلکو زه بیا روغه کول غواړم او چې زمونږ ستاسو په منځ کې کومه روغه شوې په هغې کې توصیه کول غواړم. ټول چپ دي. هغې نه پس دی را روان شو. چې کله مکې ته راورسېدو نو ړومبی خو ښځه ورته ډېر په ترس ترس او بد بد ګوري چې تا خو ډېر وخت تېر کړو داسې ښکارېږي چېرته صابي شوی نه بېدینه شوی نه. دی ورته وایي چې نه. وایي ښه بیا تا څه راړل؟ ده ورته خبرې وکړې نو هغې ورته هنده هغې ورته لته ورکړه. ورته وایي چې تا خو قوم ته هېڅ د فایدې شی نه دی راوړی خبر. سهار شو قوم ته راغله، قوم ته تپوس کوي، قریش انتظار کوي چې څه خبر به راوړي. دی ورته وایي چې ما دا اعلان وکړو وی تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې څه وفرمایل؟ څه یې ووی چې تا دا اعلان وکړو؟ وی نه. وی نورو مسلمانانو بل چاله ته څه ووی چې نه. وی دومره و چې ما ته علي رضی الله عنه هغه یاد کو چې ما ته هغه ووی چې دا اعلان وکړو نو دا اعلان ما وکړو. نو قوم ورته وایي چې تا خو نه مونږ ته د روغې خبر راوړو چې مونږ مطمئن شو او نه دې مونږ ته د جنگ خبر راوړی دی چې مونږ جنگ ته تیاری وکړو. مونږ دې په منځ کې پرېښو څه وکړو؟ دا خو څه خبر نه شو او دا خو تا ته علي دوکه درکړې ده چې تا ته وی دا اعلان وکړه ته په دې باندې مطمئن شوې او دلته را روان شوې. بهرحال قوم دلته پریشانه چې آیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه اعلان جنگ دی او کنه دا سوله ده او امن دی توصیه ده. دغه دوران کې یو بل واقعه پیښه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حاتب ابن ابي بلتعه هغه یو خط لیکلو پیغمبر علیه السلام چې څنګه ابو سفیان راووتو نو خلکو ته ووی چې ځان تیاروي جنگ ته. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته تپوس کوي چې یا رسول الله چرته تللی؟ آیا رومیانو سره جنگ کولی ګورګانو سره؟ وی چې نه. فلانکی سره؟ وی چې نه. وی قریشو سره جنگ کولی؟ وی او خو خبره پټه ساته چاته حال مو آیا. نور چې څومره خلکو قبایل او د مدینې منورې خلک مهاجرین او انصار ټولو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره پټه ساتلې وی جنگ ته تیار شي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین وړاندې او وروسته هم داسې کړي چې کله به جنگ ته مبارک روان شو بیا به حال نه وي چې کوم طرف ته ځو چې دشمن ته پته ونه لګي. حدیث مبارک ته بخاری شریف کې الحرب خدعه، جنگ د چلول نوم دی. چلول خدعه نه مراد دوکه نه ده چې ته ښکاره کې یو او کې د هغې خلاف دا غدر دی او چلول په جنگ کې جایز دی
چې د خپل غلط فهمۍ په بنیاد باندې دشمن یو سوچو کې او ته سره اوکې بلا داسې کول جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې طرف تتلو د آبادۍ نه په دې طرف روان شو. خلکو ته پته نه و مسلمانانو ته، بیا په لاره کې لار بدله که بیا به ځای ته ځانو رسول. نو د الله رسول نور صحابه کرامو ته دا ښکاره نه کوي چې جنگ ته ځان تیار کړي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته بعض حضراتو ته پته ولګېده. نو خاطب ابن ابي بلتع رضی الله عنه یو بدری صحابي دی، هغه ته پته ولګېده په څه طریقه چې دا دومره عظیم لښکر تیاریږي نو دا بل چاته نه دی. نو هغه یو خط ولیکلو او هغه خط قریشو ته واستولو چې ځان تیار ساتئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو لوی لښکر را روان کړی دی، پته یې نه لګي چې په کوم طرف ځي، خو تاسو هم ځان تیار ساتئ، خپل حفاظت وکئ په خپله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو خبرې اخفا او پټ ساتل غواړي او د سرګندۍ د هغې خلاف د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نافرمانی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په ذریعه د وحی پته ولګېده چې د خط استولی دی او خط یې ورکړی یو زنانه ته ښځې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو څو صحابه راوغوښتل، تاسو ته ما عرض وکړو چې د الله رسول ته د وحی په ذریعه الله پاک وایي او هغه 100% درست وي، په روپۍ کې 14 انې، په هغې کې خطا او غلطي قطعا نه کېږي. حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت مقداد رضی الله عنه او بعضې د نورو حضراتو نومونه مخلي، دا 3 کسان او دای سره یو یا 2 کسه صحابه نور. رسول الله صلی الله علیه وسلم واستلو وی په تیزو اسونو باندې سواره شي او د یو ځو نوم یې ورته واغشتو روضة خاخ، هلته ځان ورسوئ، هلته کې یو ښځه روانه ده یوازې، هغې سره بل څوک نشته او هغه سفر کوي او هغې سره یو خط دی او خط خاطب استولی دی او دا خط د هغې نه وصول کوي او ما ته یې راړی بند. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه وفرمایل صحابه کرام اسونه یې وځغلول چې ورسېدل هغه ځای ته، هلته کې هماغه ښځه روانه. دا ښځه دا د مکې وه او دا ډمه وه سندرغاړي، دا مدینې ته راغلي وه. دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د خپل اسلام اظهار وکړو، وایي چې زه مسلمان یم او ما سره تعاون وکړه. د الله رسول ورته ولې مکه کې ستا پیسې نشي پیدا کولی؟ وایي چې صاحب مخکې به ما سندرې وي او بیا به ما ته خلکو راکولی و چې کله په بدر کې د مشرکینو کسان مړه شوي دي نو د هغې نه پس پې سندرې مندرې ښې نه لګي، هر څه یې پرېښي دي. اوس پې زما مجالس ساړه شوي دي، نو اوس ما ته هغه مزدوري او پیسې څوک نه راکوي. زما عزتمنو د زنانو سندرې ګډا دا حرام دي، د زنانه پرده غورځول سر بربنډول دا حرام دي، د زنانه بې پردې د نارینو مخې ته راتلل دا حرام دي، د زنانه آواز دا عورت دی، دا خلکو ته ویل دا حرام دي. زنانه که نعت وی او که حمد باری تعالی وی نو د دې آواز چې سړي اوري دا په حرامو کې مبتلا ده. بعضې خلکو په موبایلو کې د زنانه تلاوت، د زنانه نعت، د زنانه حمد دا اوري شوقیان. نو زنانه خپل آواز چې څنګه دا د خپل مخ او د خپل بدن پرده کوي، دغه ربه دا د آواز پرده م کوي. بیا د هغې سندرې او نن سبا په دنیا کې د شیطان ملګري ډیر دي او د الله جل شانه ډله چې کوم دی نو دا کم ده. نو دا نوي نوي نمونه ورته ورکړی شوي دي او بیا د هغې ته انعامات او اعزازات او څه دی ووی چې ما سره به خلکو زه به غوستم او هغه مجالس اوس ختم شوي، په هغې کې ډېر حده پورې کمی راغلی دی، ما سره څه شته دی نه، ما ته د خرچې ضرورت دی نو ما سره تعاون وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره تعاون وکړو، خو چې دا څنګه لاړه نو دی هغه اسلام هر څه پرېښول، ځکه چې د خپل مطلب دپاره راغلي.
دا چې کله واپس کېدو مکې ته تله نو حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه دې ته خط ورکوي دومره پیسې ستا شوې دا خط ورسوه فلان کی ته چې په هغې کې یو صفوان ابن امیه سهیل ابن عمر اکرمه ابن ابي جهل هغې ته دا خط ورکړه چې هغې ووایي دا حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت زبیر ابن العوام رضی الله عنه، حضرت مقداد رضی الله عنه چې کله راغلل روضة خاخ ته نو دا ښځه ونیوه. دې ته یې ویې موږ ته خط راکړه تا سره خط دی؟ دې ورته ویې ما سره خط نشته. ورته وایي چې د الله د رسول خبره ستا خبره دروغ ده او د الله رسول وینا کړې ده، د هغې خبره قطعا غلط کیدی نشي او که روغه یې نه راکې نو بیا به مونږ ستا بدن بربنډو خو دا خط به نه اخلو. که څوک وایي چې د زنانه بدن بربنډول نو جواب یې دا دی چې د دې قباحت نه هغه قباحت ډېرو چې مسلمانانو ته اسلام ته او د الله پیغمبر ته په نقصان رسي. دویمه دا چې دا د الله د رسول وینا وه او د الله رسول له الله خلاف نه کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه دې صحابو دا پیغام ورکو چې مونږ ته د الله رسول ویلي دا خبره دروغ کېدی شي نه، یا خطره که ګنې مونږ لنجردنک تا به مونږ بربنډه کو خط به راوباسو. هغه پوه شو، هغه وویل چې دی خو ما نه پرېږدي او که چېرې بیا داسې نه کوي نو بیا به دې قتله ووجنو به دی. هغې هغه خط راوویستو او د سر د ویښتو نه یې دا جوړه کړې وه په دې کې ایښی و. دا جوړه د سر د ویښته نن سبا بعضې زنانه دام کوي. زما عزتمنو د زنانو دا ویښته دا یو ځای کول دا هم ټیک نه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې پیشګویي دا مبارک فرمایلی دی چې قیامت ته نږدې به داسې ښځې راشي چې د هغې دا ویښته به د اوښ د کوبانو په شاني. په دې ښار کې دا رواج ډېر دی، دا ویښته په دې سر باندې غونډ کړي او په هغې د پاسه یې لوپټۍ یا برخه چول شول نو صفا د اوښ کوب ښکاري. نو دا ټیک نه ده. پردي ویښته په سر کې یو ځای کول لا حرام دي. خپل ویښته د زنانو دپاره پرې کول لا حرام دي. د سر جوړه د سر ویښته هغه ګوت کولی شي، لړ تړې ورسره کونسۍ کولی شي، هغه ګوت کولی شي، لیکن دا نه. نو دې ښځې اخت په هغه ځای کې ایښی په ویښتو کې، هغه یې راوویستو دی ته یې ورکو، دی خط راواغېستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا فرمایلو که خط در نکو بیا دې قتل کې خو خط یې واخلي او که خط در کو نو دا پرېږدي چې په خپله مخه ځي دې ته بیا څه مه وایي، خط راړئ. صحابه کرام مدینې منورې ته رالل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط ورکو. خط کې مضمون چې و د هغې خلاصه زه خپلو الفاظو کې بیانوم، مختصر خط و. په هغې کې لیکلي و چې دا خط زما د مکې د قریشو سردارانو ته دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو عظیم لخکر چې هغه کاللیل و کالسیل دی، د شپې په شان تور دی، یعنی تش سرونه دي او د سیلاب په شان را روان دی. هغه په مکه باندې داسې ښکارېږي یا بل ځای ته ځي یا مکې ته او حمله کول غواړي او تاسو د خپل ځان حفاظت وکئ. او که د الله رسول سره لخکر نه وي یوازې وي نو الله به د خپل پیغمبر مدد کوي او دا خو دومره غټ لخکر دی چې کله دا خط د حاتب د طرف نه ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم راویغستو. حضرت حاتب ابن ابي بلتع صحابي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي ما هذا یا حاتب، اے حاتب داسې دي تا خو زما راز فاش کړی دی، ما خبره پټه ساتله او تا د خط په ذریعه کفارو ته دا استوله، دا دې څه کړي؟ حاتب ورته وایي چې یا رسول الله لږ صبر وکړئ، زه خپل وضاحت کول غواړم، د هغې نه پس چې څنګه تاسو حکم کوئ هغې ته تیار. زه مسلمان یم چې کله نه مې ایمان قبول کړی دی، په هماغه ایمان باندې یم، زما په ایمان کې تذبذب نشته، زه منافق نیم، نه د ایمان نه د اسلام نه برګشته شوی مرتد نیم، په خپل ایمان ټینګ ولاړ یم. دا خط چې ما لیکلی دی دا مې په دې بنیاد لیکلی دی چې په مکه مکرمه کې زما دا رونه مهاجرین چې څومره راغلي د مکې نه د دوی هلته اهل و عیال شته او چې د چا اهل و عیال پاتې دی د هغې نه علاوه د دوی خپل خپلوان او یاران دوستان داسې شته چې د دوی د کورونو د بچو حفاظت کوي
او زما په مکه کې زما د بچو نه علاوه بعضې روایتو کې راځي چې دوی زما مور ده او زما اهل و عیال له داغې نه علاوه بل څوک زما نشته، عزیزان رشتہ داران، زما دا کور یوازې دی. زه ویم چېرته کافر دی ته نقصان ونه رسوي. صرف او صرف د دې خط مطلب دا و چې زه په دې کافرو باندې خپل احسان وخېجم، خپله بانجي پې واړوم او دی د هغې د وجې نه زما د کور او زما د بچو حفاظت وکړي. زما مقصد بل څه نه دی، نه مرتد شوی یم نه منافق. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا واورېدل، الله رسول به چې کله د چا په باره کې څه خبره واورېده نو یک طرفه کاروایی به یې نه کوله. نن سبا یک طرفه کاروایی کې معاشره کې فساد خور شي. تا ته چا خبر راړو چې فلان کې داسې ویلي دي، تحقیق نه کیږي، هغه سړي ته نقصان ورسولی شي زیات. داسې ځایونو کې شوي دي چې ستا ورور چا قتل کو دی تللی دی، هغه یې وجلی دی یا یې د هغه ورور قتل کړی دی، خبره چې مونږ معلوم شو ورور نه دی قتل شوی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. که چېرې تا څخه یو کس رالو غلط خبر راړو نو تاسو تحقیق کوئ. ان تصیبوا قوما بجهاله، اسې نه چې تاسو بعضې خلکې ته د ناپوهۍ د وجې نه نقصان ورسوئ. فتصبحوا، او بیا تاسو په خپلو کړو باندې رستخ پیمانئ علی ما فعلتم نادمین. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به فیصله کوله یک طرفه کاروایی به نه کوله، بل فریق به راوغوستو او چې کله به غلط خبر چا راوړو نو تحقیق به کولو، د هغې نه پس به بیا سوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خط نه پس دی راوغوستو، د نه تپوس وکړو. نو چې کله د ده بیان یې واورېدو نو بیا یې وفرمیل اما هذا فقد صدق، دې سړي رښتیا ووی، رښتیا ووی. دې نه پس حضرت عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کو دعني یا رسول الله اضرب عنقه فانه منافق. یا رسول الله ما پرېږده چې زه د سټ قلم کم، سر یې پرې کم، ځکه چې دا منافق دی. دې ځای کې اوس بعضې خلک وایي چې د الله رسول داسې ووایي نو عمر صاحب بیا دا خبره ولې کول؟ نو جواب یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو صرف دومره ووایي چې د رښتیا ووایي. یو سړی دی هغه د دین نه بشکشته شوی، رښتیا وایي، جرم یې کړی، قتل یې کړی دی، دی وایي چې دا سړی ما وجلی دی، نو د رښتیا په وجه خو هغه د جرم نه خلاصېږي نه، دا خو اقرار او اعتراف شو. نو ځکه عمر صاحب وی، لیکن عمر رضی الله عنه ته د هغه د باطن پته نه وه. د دې جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي، ورته فرمایي چې ای عمر پرېږده دی، ځکه چې ده په بدر کې شرکت کړی دی، بدر کې دی شریک شوی دی. لعل الله اطلع اهل بدر، کیدای شي چې الله جل شانه اهل بدر ته دا ویلي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تاسو چې څه خوښوئ هغه کوئ ځکه چې ما تاسو ته بخشش کړی. کله یو عمل د الله جل جلاله خوښ شي، هغه عمل له خدای دومره خوښ شي او په هغې پسې شاته ایمانی قوت د بنده، اخلاص د بنده، خشیت د الله جل شانه، یره د په زړه کې او عظمت او للهیت دومره مضبوط وي، دومره مضبوط وي چې هغه د تیر ګناهونه معاف کړي او بیا آینده ګناهونه هم کله کله خدای معاف کړي. هغه عمل کې دومره پاور وي، دومره قوت وي پکې. کله یو عمل بیا داسي چې هغه انسان ته ډېر معمولی ښکاري، ډېر معمولی، لیکن هغه د الله جل شانه په نږدې د خدای د غضبناکۍ او د سخ او د ناراستیا داسې غټ سبب وګرځي چې د ده په هغه ټولو اعمالو باندې اوبه توی شي. بعضې خلک ټول ژوند اوکي بلعم ابن باعور قرآن پاک کې د هغه تذکره ده، الله جل شانه کړي د بني اسرائیلو کې، هغه کې څه خو دننه پرته وه په ایمان کې، دننه دا زړه چې دننه مزکا نی نو د ظاهري عمل کله کله هغه ټول په دا ولګي. زړه کې دننه یو بصر پروت دی، یو رڼا پرته ده جلا، د هغې په وجه باندې کله د انسان ټول معصیات او ګندګۍ هغه صفا شي. زړه کې دننه معمولی غونې غش، تیاره، نفاق دا پروت وي، د هغې په وجه د انسان ټول کړه سین ته لاړ شي.
داسې واقعات په حدیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلي. په یو موقع یو سړی د صحابو په تپه کې ولاړ ډېر ښه وجنګېدو، کافرو ته ډېر ماتې ورکا، او صحابه ووی چې د دې سړي خو نن ټوله ورځ د دوا یعنی دو ګټله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا جهنمی دی. صحابه حیران شو چې داسې سړی جهنمی، او بیا اوشو هغه چې خود کشي وکړو ځان قتل کو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر و، هغه ته الله جل شانو د وحی په ذریعه ویل شو، او دا غي سړی د نننې کیفیت د زړه غخده ته معلومو چې هغه سره ظاهري عمل صحابه کرام عام مسلمان سړی د چا د زړه نه واقف چې د پزړه کې سړي نو کله یو معمولی عمل هغه پسې شاته ایمانی قوت دومره چې د انسان ټول غندونه ځان سره یوسي لکه د غټ سیلاب او چپه، او کله یو معمولی غونې خطا چې هغه پسې زدن په پزړه کې تیاری نفاق وي هغه د انسان ټول نیک اعمال ضایع کی. یو کتاب مې کتو په هغه کې زمونږ یو عالم هغه یو واقع لیکلی ده چې په دې جهلم کې یو سړی لګیا شو بے ګناه یو سړی او وجلو قتل کو. هغه قاتل هغه پسې پولیس ګرځېدو، هغه هم ونیولو او بل کس هم ونیو، بل کس بے ګناه. دلته خدا سې کېږي کله کله چې مجرم بری شي او غیر مجرم هغه د مجرم په ټس کې لاړ شي بے ګناه. دا دواړه ونیول شول، دی حوالات کې واچول. نو کیسه داسې وشوه چې هغه جج فیصله وکړه چې کوم مجرم نو هغه قتل کو پانسی کو، او چې کوم مجرم هغه رها شو. نو دا هغه علاقې یو نیک کس یو بزرگ هغه الله جل شانو ته سوال وکړو چې الله ګناهګار خداو قتل د کړو دې بچ شو بے ګناه قتل شو، زه خو په دې کیسه پوه نه شم. جړلی الله ته فریاد کولو دا غد تسلی د پاره الله جل شانو هغه ته اطلاع ورکا څنګه ورکا الله پاک انسان خبرول شي په هر طریقه خوب وویني سړی. ویسه دا کوم کله چې د دواړو اونې ویشل حوالات کیو نو دی قاتلم دعا کول او دی بلم دعا کوله. نو قاتل دا وی چې الله جرم مې کړی دی تا ته پته ده سړی ما وجلې دی ځان ته لګیاو په خپل فضل سره ما خلاص کا، تا نه علاوه ما څوک نشي خلاصولی، بس بچ مې خلاص مې. او دی بل چې کوم دی نو دی وی چې یا الله د عدل نه کار واخله انصاف وکا، انصاف مې پکار دی ځکه چې قاتل خو بل لی. نو اوس بعضی الفاظ داسي چې هغه مناسب ني، کله چې دعا غواړي نو الله جل شانو ته خپل خطاګانې مخه تکا خپل کمال خدای ته موړاندې کو، ځکه چې تا کوم نیک کار کړی دی نو دا د الله جل شانو په هغه ورکړې شوي توفیق دی کړی دی چې کوم خدای در کړی دی. الله دته اسباب مهیا کړی دي پاغه دی کړی دی. الله جل شانو قوت او طاقت او عمر او ژوند او وجود در کړی دی پاغه دی کړی دی. الله جل شانو هغه اراده در کړی و چې کوم نیت ستاسو د عمل په ابتدا کې او پاغه په زور دی کړی دی. الله جل شانو د په خارج کې اسباب وسایل مهیا کړلاغه په زور دی دانه عمل کړی دی. ځکه قران کریم کې الله پاک فرمایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ته وای اے پیغمبر چې د الله په فضل سره او دغه په مهرباني سره یعنی جنت ته دخول او نجات د الله په فضل سره. دا د الله فضل نه دی چې موږ ته وایي چې ایمان راړی او عمل صالح کوي جنت ته وځي. که خدای پاک نه غوسته دا د سره جنت نه وی جوړ کړی د چا زور وسره، او که څومره انسان خواري کوله او د نه داخلو قانون او ضابطه دا نه جوړ کړی د چا زور، دا خدای الله فضل چې دومره په اسانه باندې تا د ټولو غندون نه او بیا د خراب انجام نه او د دوزخ نه بچ کی او جنت ته داخل کی. نو کله چې د الله جل شانه نه سوال کې خپل کمال خدای ته موړاندې کو، الله جل شانه سمیع او بصیر ذات ته غتاویني، خپل عاجزی خدای ته وړاندې کا
مزعوکا نیک عمل کوا د ګناه نه ځان بچ کو د مشتبه نه ځان بچ کو سره د هغې الله پاک ته بیا ژاړه چې یا الله ما وبخي ما ته مغفرت نصیب کړي ما د عملو کو خو ما ته هېڅ پته نشته دی چې دا قبلیږي او که نه ستا څخه قبول دی او که نه ما نه څه وخت کوم قسم عمل شوی نو د دویم کس وی چې یا الله د عدل معامله وکړي دا لفظ لغنې دی کې بې ادبي ده نو قتل شو آغا الله جل شانو دې بزرگ ته وی چې د کله دا وی نو د ما سره یو جرم د یو ځل داسې کړو چې یو ډکې راغشته او په هغې باندې میږې کینولی و تیلی و په تیلي باندې میږې کینولی و میږې او بیا هغه تیلی په روانو اوبو کې خښ کړی و او دا تیلي سر بهر راوتی نو دا میږې به په هغې ښکته پورته کېدو چې ښه ستړی شو نو په اوبو کې ډوب شو نو مړ شو نو ما د سره معامله د عدل وکړه د هغې میږي په ټس کې دی ما قتل کړو ځکه چې هغه هم زما مخلوق دی ما جوړ کړی او دی هم ما جوړ کړی د وی د عدل معامله وکړو نو د سره مې عدل وکړو او هغه وی فضل نو په هغه مې فضل وکړو هغه هم باریک خو دا زما عزتمند د الله جل شانه تکویني امور دي د شریعت حکم د دنیا هغه جدا دی هغه چې قاتل تا ته معلوم وي نو بې ګناه قتلول بس تا به خدای پاک به ورځ د قیامت نیسي به هر حال عرض مې دا کولو چې کله یو انسان یو عمل الله جل شانه ته داسې خوښ شي چې د هغې یو عمل په وجه باندې د ده هغه ټولې بدعملۍ هغې به هغه ټولې معاف شي او کله داسې وشي چې را روان ګناهونه هم ورته معاف کړي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ټکې حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل عمر صاحب ته خو د دې پته نه وه هغه خو د هغه ظاهر ته کتل ظاهري عمل د حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه هغه خلاف د شریعت نو ځکه دا ټکی وکړو حالانکه د نفاق تعلق د زړه سره دی چې د یو سړي په زړه کې کفر وي او اسلام ظاهري نو دې ته منافق وي او ظاهري عمل د نفاق کې دی شي لیکن نفاق تعلق د ظاهر سره نه د قلب سره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي اصلاح فرمایي بل طرف ته دا معلومه شو چې بدرین صحابه کرام چې چا په بدر کې ساغشتي و دا ډومبه د حق او د باطل معرکه وه جنگو چې د مسلمانانو د کافرو په منځ کې شو په دې کې شرکا چې چا برخه اخیستي و ټول صحابه نو 314 کسانو دا غي مناقب او دا عمل دومره الله جل شانه ته مقبول شو چې دا غي په وجه دا غي ظالم ارسم معاف شو او راتلون کې ژوند کې کسه کوي نو هغه معاف او دې راتلون کې ژوند کې د سکور نه مراد دا دی چې دای کسه خطا تی وشي نو هغه به دا غفلت د وجه نه کېږي پام به هغې ته نیږي نه د دی ایمانی کیفیت شاته ښه مضبوط دی د هغې ایمانی کیفیت د وجه نه دی دا الله د رسول په تپه کې ولاړو په جنګ کې حصه اخیستي دی او کافرو سره هر څه کړي دي او دومره جان نثاري کړي ده چې داسې قرباني په دنیا کې چا نه ده ورکړي لکه څنګه چې دې صحابه وکړي صرف په دې عمل باندې حاتب ابن ابي بلتع رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کو قرآن کریم کې بیا الله جل شانو آیات را واستول سوره ممتحنه کې او ابتدا د دین کېږي عام حکم دارالو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تاسو زما دشمنان او خپل دشمن زما دشمن او خپل دشمن په دوستۍ باندې منیسئ تلقون الیهم بالموده هغه ته تاسو چې کوم دینو د محبت اظهار د هغې په وړاندې کوئ خطونه ورته استوئ رابطې ورسره کوئ دغه د حضرت خاطب رضی الله عنه د دې معاملې په باره کې الله جل شانه دا حکم راواستل دا ضابطه اوس تر قیامت پورې راتلونکي د ټولو مسلمانانو دپاره ده مسلمان به د کافر سره دوستی نه کوي مسلمان به د کافر سره دوستی نه کوي موالات تعلقات دوستی د کافر سره د مسلمان نه کی یهودی دا دشمن دی د خدای د مسلمان دشمن دی مسلمان فرد مسلمان ملک مسلمان حکمران بل داسې خلکو سره تعلقات نه ساتي دوستی به ورسره نه کوي عیسائی دا د خدای دشمن دی کافر دی هندو دا د خدای دشمن دی کافر دی هر یو کافر که هغه مجوسی دی که هغه دهریه دی که هغه یهودی دی که هغه نصرانی دی که هغه مشرک دی بت پرست دی دا د الله دشمن دی دا الله د دشمن سره موالات نکي دا بل شی دی چې تاسو یو کافر ملمه شو
مسافر دی تا هغه ته روټۍ راوباسه چای په وسکوه دا جدا شی دی لیکن د هغه سره دوستی کول د خپل محبت اظهار کول دا نه او معاملات وسره جایز دي لیکن هغه ټیم کې به معاملات هم لکه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې کافر غلطه جبه خوځي یا یو کافر یا کافر ملک دا غي مرسته وکي نو دا غي سره معاملات او تعلق ساتلم د ایمانی غیرت تقاضا ده چې سړی د هر څه پری دي بایکاټ وکي دا غي تا ته چې کومه ګټه خدای پاک صاحب قسمت کې لګي هغه به الله جل شانه درکې بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله د حضرت حاتب رضی الله عنه دا پته ولګید نو هغه پرېخو سزا یې ورته ورنکړه لیکن الله جل شانه آینده لپاره دا احکام په قران پاک کې نازل کړل تلقون الیهم بالموده تاسو هغه ته غرزوي د محبت سند دا غي په مخ کې کېدی وقد كفروا بما جاءكم من الحق الان کې تاسو څنګه کوم دین حق راغله دي د خلکو دا غي انکار کړی دي کافر ستا دوست او دشمن څنګه کېدی شي یخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم دای پیغمبر او تاسو او باسی د زمکه نه د مکینه تاسو وستئ د مکینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوتو سبب دغه کافر او مشرکین جوړ شي مسلمانان نه پرې خو ان تؤمنوا بالله ربکم او دار استل تاسو اخراج د خپل زمکه نه د دې سبب د دین علاوه بل سنو چې تاسو صرف او صرف په الله باندې ایمان راوړئ د دې بنیاد صرف دغه ایمانو چې تاسو ایمان قبول کړو تاسو یې راوستئ که عزیز ولی و دغه په وجه نه راستئ بل څه په وجه باندې نه نو به هر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتم کال د هجرت باندې په مکی باندې د حمله اراده وکړه او دا اطلاع صرف مدینه منوره کې نه بلکې د مدینه منورې نه بهر چې څومره قبایل دي ټول ته مسلمانانو سره یو ځای د اطلاع ورکړه چې ټول راشي په دې کې شریک شي واخر دعوانا الحمد